اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډېر زیاتو عزتمندو مشرانو امزولو کشرانو کتونکو السلام علیکم. زما ورونو، زه اول د خپل طرفه نه او بیا د باجوړ امن اکشن کمیټۍ د طرفه د باجوړ د ټولو عوامو او د ټولو ولسه، خو هغه تاجر برادري ده، خو هغه ترانسپورټ والا دي، خو هغه زمونږ خصوصا طور باندې صحافي برادري، زمونږ د سوشل میډیا اکټیویسټ، ایون چې د میډیسن کوم دکانونه دي هغه ورونه، دې سره سره زمونږ د خویندو میندو چې پرون هغوی د امن پاڅون د کامیابۍ دپاره نه او د پوره امن انعقاد دپاره نه روجې نیولې وې، نفلونه یې کلي وو، د هغو بېحده شکریه ادا کومه. پرون د باجوړ ولسه ډېره د شعور مظاهره وکړله او د خپلو بچو د مستقبل د پوره امن جوړېدو دپاره نه او ډېر په شوق او د دې خپلې خاورې د امن دپاره نه ډېر په شوق او په اتحاد سره چې کوم دی دوی په دې پاڅون کې حصه واخیستله. او نه صرف دا چې په لکونو کې خلک راووتو، بلکې دې سره سره ډېر په پوره من طریقې سره زمونږ قوم د ډېر شعور د لاندې هغوی دا احتجاج خپل ریکارډ کړو چې نه پکې د ونې یو خاخ مات شو، نه پکې یوه ګمله ماته شوله. دې سره سره زه د هغه خلکو شکریه ادا کومه کوم چې د بار نه د احتجاج ته راغلي وو، چې په هغې کې زیات حصه د مولانا خانزیب صاحب د مینوالو وه او نور سیاسي ملګري، خصوصا زمونږ چې نږدې ګاونډ کې کومې اضلاع دي د دېو نه ډېر زیات لیډرشپ او عوام راغلي وو، په دې احتجاج کې زمونږ سره حصه اخیستې وه. زه د هغو بېحده شکریه ادا کومه او دې سره سره د بار نه چې کوم راغلی لیډرشپ و د هغوی نه معذرت هم کومه چې هغوی ته په سټیج باندې موقع میلاو نه شوله. خو د هغې وجه دا وه چې دا موږ په کوم ځای کې احتجاج کوو نو دا مین روډ دی، خو موږ دا احتجاج په دې باندې دغلته ځکه کوو چې په دې کې زموږ نه د جماعت علما اسلام د 100 نه زیات ورونه شهیدان شو، په دې روډ باندې زموږ نه ریحان زیب شهید شو، په دې باندې زموږ نه مولانا خانزیب صاحب غوندې هستي چې کومه ده او د امن امبیسډر و هغه زموږ نه شهید شو. نو موږ دا غوښته چې دا احتجاج موږ په دې روډ وکړو. دا روډ ډېر بیزي دی، دا زموږ هیډ کوارټر اسپتال هم د دې سره دی، زموږ سیول کالوني هم د دې سره ده. نو زه ډېره موږ دا کوشش کوو چې دا پروګرام موږ زر نه زر ختم کړو. ما خپله چې سپیچ کوو سردار خان صاحب راته وکتل، ما 2 خبرې پسې نورې وکړې او خپل سپیچ مې ختم کړو. نو هغوی ته موږ دا فیصله کړې وه چې د بار نه به پکې څوک نه راغواړو. حالان کې د میا افتخار صاحب خواهش و چې زه دې له لاړ شم. زه د میا افتخار صاحب نه د خپل طرفه نه او د باجوړ امن اکشن کمیټۍ د طرفه نه معذرت کومه چې هغه د ANP والا ملګرو وی چې د ټولو لیډرشپ نه راځي نو تاسو هم راځئ، نو هغه هم موږ منې کړو. نو د دې وجې نه د بار نه چې کوم راغلی زموږ میلمانه وو نو هغوی ته موږ ټیم ورنه کړی شو. نو په دې هم ته معذرت کوم او د هغوی چې څنګه استقبال په کار وو موږ یې هغه شانته استقبال ونه کړی شو. نو په دې هم ته معذرت کوم او که دلته یې موږ هغه شانته میلمستیا هم ونه کړله نو په هغې باندې د بار نه چې کوم راغلي میلمانه وو د هغو نه معذرت کومه. په دې زموږ د هړتال د وجې نه ځکه چې دا یو ریکارډي هړتال و، ټول بازارونه د باجوړ نه چې د باجوړ د کلو دکانونه چې کوم دي هغوی ته هم تالې لګېدلې وې او بند وو، دا مین روډ هم موږ بند کړی و، ترانسپورټ هم بند و. نو موږ د دې وجې نه به چا ته معذرت رسېدلی خامخا د چا څوک به اسپتال ته راته، څوک به بازار ته ته، څوک به کراچۍ لاهور پینډۍ ته ته. نو زمونږ د وجې نه باجوړ اکشن کمیټۍ د احتجاج د وجې نه که دغه خلکو ته هم کوم تکلیف رسېدلی نو د هغو نه هم د خپل طرفه نه او د خپلو امن اکشن کمیټۍ د طرفه نه مو د هغوی نه موږ معذرت کوو. ورسره د پولیس او د انتظامیې هم ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې موږ ته ډېره ښه او بهترینه سکیورټي چې کومه وه نو دا راکلې وه
زمونږ چې د کم منتظمینو د هرې پارټۍ نه چې 15 کسانو د هغوی هم شکریه ادا کوو. د جماعت اسلامي د الخدمت والا ورونو ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هغوی د دې ټولو میلمنو کم از کم تږی ته څوک نه دی پاتې شوی. نو د هغوی هم ډېر زیاته موږ مشکور یو، شکریه یې ادا کوو د خپل طرفه نه او د باجوړ امن ایکشن کمیټۍ د طرفه نه. او موږ خپلو شهدا چې کوم دي، څومره شهدا چې دي چې هغوی د اوسه پورې د وینو قربانۍ ورکړي، هغوی ته خراج تحسین پیش کوو. دا د هغوی د وینو قرباني وه، که دوی د مرګ نه یېرېدلي وي، ځکه چې دا مرګ خو څوک چې د امن خبره کوي بلکل مخامخ یې چې مرمه، خو دا هغوی دا مرګ لیده او د هغې باوجود یې د امن اواز پورته کوو او د دغه اواز په جرم کې په دغه سزا کې هغوی ته شهادت نصیب شو. خو هغه وایي جو شهیدون کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. هغه خبره پرون په باجوړ کې ثابته شوله. موږ مخکې احتجاجونه کړي، موږ هر څه کړي دي، خو د مولانا خانزیب صاحب د شهادت د وجې نه چې زمونږ په قوم کې زمونږ په ولس کې کم نوی ژوند راغی، نو د دې کریډټ زه ټول د هغه شهداو دغه ته ورکوم، قربانو ته ورکوم چې دا شعور په باجوړ کې د دغه قربانو او د دوی د وینې په برکت باندې دا قوم را بیدار شو، د دوی د وینې په برکت باندې دا قوم متحد شو او په دې باندې دغه شو چې موږ به د خپلې خاورې ته امن راولو انشاءالله تعالی. زمونږ چې څنګه پرون د آیین د جمهوریت د لاندې نه آیین په لاس کې اخیستی نه قانون په لاس کې اخیستی دی، یو پرامن احتجاج وکړو. دغه شانته به دا د امن دپاره دا احتجاج زمونږ جاري د هغه وخته پورې، تر کومه وخته پورې چې په دې خاوره باندې امن نه راغلی، تر هغه وخته پورې، تر کومه وخته پورې چې موږ په دې خاوره باندې امن یقیني کلی نه، د خپلو بچو مستقبل موږ پرامن کلی نه انشاءالله تعالی. که هر څومره قربانۍ پکې راځي، ځکه چې د سر نه خو غټه قرباني نشته، او هغه زمونږ د باجوړ عوامو، د قبایلو عوامو، د پښتنو لیډرشپ ډېر په کوله او زړه باندې ورکوي. نو دا قربانیانې به موږ هم دغه شانته د هغه وخته پورې ورکوو. دا امن به راولو، هم د ځان دپاره هم د دغه خلکو دپاره. دا کم خلک چې موږ وجني، دا څوک وایي د امریکا ده، څوک وایي دا چین دی، څوک وایي دا روس دی، څوک وایي دا پنجاب دی، څوک وایي دا اسټبلیشمنټ دی. که دا هر څوک دی، که دا امریکا ده، که دا پنجاب دی، که دا اسټبلیشمنټ دی، که دا چین دی، او که دا په مشترکه باندې دي، خو دا یو خبره یقیني ده زما ورونو چې ما څوک وژني نو هغه زما پښتون دی، او چې ما څوک وژني نو هغه زما باجوړی دی، دا بل څوک نه دی. نو موږ چې دا وژني، موږ دغه خلکو له امن غواړو، ځکه چې دې ته خو نه موږ جهاد و. جهاد هغه دی کوم چې د کفر او د اسلام په منځ کې په یو داسې ملک کې چې کوم په دین ومدار شوی چې پاکستان کا مطلب کیا او لا اله الا الله، په داسې ملک باندې جهاد زما په خیال دې ته جهاد نشي ویلی کېدی. او بې پښتنو باندې جهاد، د پښتنو په شانته مسلمانان که د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم یا د هغوی نه لږ لاندې زمانه کې ونه وبه، خو د پښتنو په شان مسلمانۍ او مسلمانان خو ما چېرته نه دي لیدلي. بیا په پښتنو کې قبایلو، نو په مسلمانانو باندې د څه شي جهاد؟ دا جنګ هم نه دی ورونو، په جنګ کې فریقین مري. زمونږ او د انډیا جنګ کېده، څه د هغو نه مړه کېده، څه زمونږ نه مړه کېده. د اسرائیل او د غزه په منځ کې جګړه ده، د غزه خلک مري خو اسرائیل هم پکې مري. دا نسل کشي ده ورونه، دې ته مه بدامني ووایي، مو ته جهاد ووایي، مو ته جنګ ووایي، دا د پښتون نسل کشي ده. په دې کې که هر طرفه مري، په دې کې که طالب مري، که القاعده مري، که پولیس مري، که فوجي مري، که ملک مري، که سیاسي مري، که صحافي مري، هغه به چې کوم دی پښتون مري. دا چې کوم دی دا نسل کشي روانه ده. موږ چې په خپل مرګ څونه خفه کېږو، دغو نه دا ما چې وجني د ده په مرګ هم خفه کېږو. دا چې مړ شي نو موږ له په افسوس راشي چې افسوس د یو پردي مفاداتو په وجه باندې نن زما یو پښتون چې کوم دی دا مړ شو، د هغه ښځه کونډه شوله، د هغه بچی چې کوم دی نو دا یتیم شو. نو په دې کې هر طرف ته چې مرګ دی، نو زما خو ګورونو دا د پښتون دی. ټیک دی چې مفادات په د بل چای. اوس د باجوړي په مرګ کې څه مفاد کېدی شي چې دا د باجوړ پولیس مړ کړي، دا د باجوړ تحصیلدار مړ کړي، هسې د ګل په شان هلک پښتون مسلمان زمونږ وکیل، زمونږ د غرور سپایي چې کوم و، نو دا خلک د په مرګ کې د یو باجوړي څه پیدا کېدی شي. ټیک دی چې مفادات به د بل چای، خو وجني ما خپل باجوړی ورو. نو دا جنګ چې موږ د څو پورې ختم کلی نه
او امن هم دلته راوستی نه انشاءالله تعالی دغه شان جذبه به موږ هم ساتو چې د خپلو سرونو قرباني نه به نه شاته کېږو خو تاسو به هم دغه شانته د قرباني ورکوئ پرون چې څنګه قرباني تاسو ورکړله زما ورونو هغه غني خان وایي په لکه زره کتابه ما دا یو ټکی ځکه دا که تور وي هم ښایسته شي یار چې ستا د زنې خال شي زما ورونو زه خو به حیثیت د یو سیاسي ورکر زه خو به حیثیت د یو قبایلي دا څومره مشاهده چې زمونږ وشوه د 79 نه دا مسله را روانه ده زما خو چې کومه تجربه وشوله او ما ته خو چې په کوم ځای کې نقص ښکاره شو نو هغه دا دی ورونو ټیک ده مفادات که د هر چا دي د جنګ په موږ باندې هر چا مسلط کړی خو د دې حل واحدنۍ لار دا ده چې د څو پورې موږ پښتنو په د خپل منتخب لیډرشپ باندې دباو نه راوستی چې به یې ودرېږئ بډه ووایي بل کار به نه کوئ د هغه پورې چې د څو پورې موږ له امن نه راوستی نه د نه سکول غواړم نه د نه هسپتال غواړم او نه کولی شي نه دې وکړه خو نه غواړم دنه خو د هغه پورې د نه پرېږدم چې د څو پورې د امن دپاره داسې نه ولاړ لکه دا څنګه چې دا نور خلک ولاړ دي اولنۍ خبره ده دویم نمبر خبره ده چې هغه که زمونږ ګورنر دی هغه که زمونږ وزیر اعلی دی که سراج الحق صاحب دی که مولانا فضل الرحمن صاحب دی که اسفندیار خان دی که آفتاب شیرپو خان دی که محمود خان دی چې موږ په دې خپل پښتون لیډرشپ باندې دا پریشر نه اچولی چې ګورنره که تا وزیر اعلی یو بل ته کنسلې کوئ او که هر څه کوئ لاړ شئ په هلته په ډي خان کې د یو بل نه مړی وکئ خو تاسو دا سیاسي لیډرشپ په ټول راځئ او په یو ځای باندې به کښېنئ او موږ له بعده د امن دپاره د هغه پورې به بل کار نه کوئ چې د څو پورې تاسو موږ له په دې خاوره باندې امن نه راوستی تاسو به مخکې کېږئ او موږ به درپسې یو زما ورونو زه خو وایم چې موږ خپل ځان نه یې ټیک کړی اولنۍ خبره خو دا ما چې درته وویل چې مفادات دار چا دي خو وجني مې خپل رور وجني مې پښتون وجني مې باجوړی دغه شانته زما ورونو موږ په دې باندې پوه شو چې مفادات د هر چا دی او دا جنګ چې هر چا جوړ کړی خو که دا سړول غواړي که نه نو دا دغه خلک سړولی شي دا موږ هره ورځ مظاهرې کوو هره ورځ چې کوم دی موږ درنې ورکوو هره ورځ دا په کم ځای کې نه دي شروع څوک 10 ورځې درنه ورکوي څوک 15 ورځې کله د مړو سره درنې ورکو په دې باندې دا شی ختم نه شروع دغه واحدنۍ لار ده چې په ګورنر باندې په وزیر اعلی باندې او خپل زمونږ کم د پښتنو لیډرشپ چې دی سراج الحق صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب آفتاب شیرپو خانه اسفندیار ولی خانه محمود خان اچکزی صاحب څومره چې پښتون لیډرشپ دی او زمونږ منتخب نمایندګان په دې خلکو باندې که موږ عوامي پریشر راوستو او دا خلک دې کار ته تیار شو چې د اوسه پورې تاسو مینې او موږ مینو په انفرادي ته ورباندې بیا کوي خو انفرادي ته ورباندې د دې څه پیدا نه راوځي هغه پوینټ سکورینګ دی هر یو دا کوشش کوي چې زه د خلکو ته ډېر وښیم چې زه دله ډېر کوم او بل دله کم کوي موږ له که کوئ نو په یو ځای باندې کښېنئ بیا یې موږ له وکئ انشاءالله تعالی زموږ دا امید دی چې دا امن به راځي انشاءالله تعالی که د دغه خلکو نه وشوله خو وشوله که د اولنۍ کوشش په زمونږ دا چې په دغه خلکو پریشر واچو که د دغه خلکو نه ونه شوله نو هغه وایي بیا ساحل پتري وم په خپل ټوټې ټوټې کچ کول خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم څنګه چې د اف سی آر نه د خلاصۍ دپاره نه باجوړ کې موږ باجوړ سیاسي اتحاد وکړو بیا هم آل ټرایبل سیاسي اتحاد جوړ کړو دغه شانته به موږ د باجوړ سیاسي قیادت او مذهبي قیادت او قبایلي عمایدین زموږ د باجوړ امن ایکشن کمیټي چې کومه ده دا امن ایکشن کمیټي به انشاءالله تعالی یو ځل بیا دغه شانته راپاڅېږي او د کچکول به غاړې تارته او د دې د پښتنو دپاره نه به د پښتنو خیر غواړي نو بس بیا د زموږ لیډرشپ سایډ ته شي او موږ به د عوام له اواز ورکوو انشاءالله تعالی چې اسلام آباد ته به ځو په ډي چوک باندې به کینو او هلته به ورته ناستې ستو ورته به وو چې د څو پورې تا خپلې پالیسیانې درستې کلي نه وي د هغه پورې پاڅېدو نه یم ما ته به دا نه وی چې دا خو داعش مړ کړې دا خو طالب مړ کړې دا خو بي ایل ای مړ کړې دا خو پي ایل ای مړ کړې ما د امن ذموار ته چې که هر څوک مې وژني خو ته ریاست یې ستا ولنۍ ذمواري دا ده د بحیثیت د یو شهري زه ستا قانون منم زه ستا حقوق منم زه چې ستا حقوق منم زما حقوق به منې او زما ولنی حق چې کوم دی دا ماله امن راکول دي نو اول خو به زموږ د لیډرشپ دا کار وکړي که زموږ د دې پښتنو د لیډرشپ نه ونه شوله نو انشاءالله تعالی بیا به موږ باجوړه امن ایکشن کمیټي چې کوم دی دا کار په ځان باندې یقیني کوو دا کچکول به غاړې تارتو او پښتنو له به دا خیر راوړو یو ځل بیا خپلو شهیدانو ته خراج تحسین پیش کومه
د باجوړ د ټولو طبقاتو شکریا ادا کوم، د انتظامیه د پولیسم چې کوم دی نو شکریا ادا کوم، او یو ځل بیا د بار نه راغلي میلمنوم شکریا ادا کوم. هغوی ته کوم تکلیف رسېدلی، کوم ما چې په شروع کې کوم ویل په هغې خبرو ته هم معذرت کوم. زمونږ د باجوړ د امن ایکشن کمیټۍ د احتجاج په وجه باندې پرون کو چاته څه تکلیف رسېدلی، بازارونه بند وو، ترانسپورټ بند وو، هر څه بند وو. که چاته څه تکلیف رسېدلی نو د هغه خلکو نه د خپل طرفه نه د باجوړ امن ایکشن کمیټۍ